اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا أرحم الراحمين، يا الله يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا فاطر السماوات والأرض، يا غفور يا رحيم، يا عقوب يا غفور، يا بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا مالك الملك، يا من تعز من تشاء وتذل من تشاء، يا من تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وترزق من تشاء بغير حساب، يا من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويا من يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. يا الله ستادي بندگانو دې د سپینو ګیرو خاوندانو، دې ځوانانو او دې معصومه بچو، یا الله ستا در ته دا لاس اوچت کړي دي، او یا الله دا د فقیرۍ لاسونه دي، دا د محتاجۍ لاسونه دي، یا الله دا د فقر لاسونه دي، یا الله دا د تا د ذلت لاسونه دي. یا الله موږ ټول د خپلو ګناهونو اقرار کوو، یا الله زموږ ګناهونه موږ ته معاف کړي، یا الله زموږ دعاګانې قبولې کړي، یا الله دا د ګناهګارو خولو دعاګانې دي، یا الله دا د دې ګناهګارو لاسونو دعاګانې دي، یا الله دا د څوارلسمې صدۍ د دې مسلمانانو دعاګانې دي. یا الله زموږ اعمال، زموږ کردار، یا الله د دې لایق نه دی چې تا ته موږ لاس اوچت کړو، تا ته مو لاس ستا د رحم، ستا د عفو، ستا د مغفرت، یا الله د دې دپاره هم تا ته لاسونه اوچت کړي دي. یا الله زموږ د لاسونه ستا د رحم نه ډک کړي، د عفو او د درګذر نه ډک کړي، یا الله د مغفرت نه ډک کړي. یا الله رب العالمین رمضان مبارک ته میاشت کوم عبادات پکې دې مسلمانانو کړي دي، یا الله هغه تېنه په ډېر څه باندې قبول کړي، کومې کوتاهۍ راته شوي دي هغه کوتاهۍ راته معاف کړي. یا الله د رمضان مبارک او د اختر دا ورځ دا د ټول امت مسلمه دپاره، د ټولو مسلمانانو دپاره دا د اتفاق او د اتحاد یو ورځ جوړه کړي. یا الله کوم ځای کې مسلمانان مظلوم دي او ظلم پې کېږي، یا الله د هغه ظلم نه یې راوباسي او د دې مظلومو مدد وکړي. یا الله یا الله ستا په دې مبارکه میاشت کې یا الله دغه بدترین او د مسلمانانو بدترو دشمنانو یهودو، یا الله ستا په مسجد کې، ستا په کور کې د فلسطینیانو وینې تویې کړې او بې دردۍ سره یې قتل کړل په مونځ کې. یا الله یا الله دغه ظالمان ته راونیسي، یا الله دغه ظالمانو باندې نور ظالمان مسلط کړي، او یا الله د دغه مظلوم فلسطینیانو یا الله ته مدد وکړي. یا الله د کشمیر د هغه خویندو، د هغه میندو یا الله ته حامی ناصر او مددګار شي چې هندوان د هغوی بېعزتي کوي، هندوان د هغوی په کورونو راوړي، هندوان د هغوی بچي وژني. یا الله ته د هغوی مدد وکړي. یا الله رب العالمین کوم ځای کې نورو ځایونو کې چې مسلمانان مظلوم دي، یا الله د دغه ظلمونو نه یې راوباسي، او یا الله ستا په لار کې چې کوم خلک مجاهدین دي جهاد کوي، یا الله د مجاهدینو مددګار شي. یا الله داسې مدد یې وکړي څنګه مدد چې تا د اصحاب بدر کړی دی، د اصحاب احد کړی دی، تا حنین کې کړی دی. یا الله هغه شان مدد یې وکړي. او یا الله کوم خلک چې ستا په لاره کې خلک ستا طرف ته رابلي، دعوت او تبلیغ کې دي، یا الله ته د هغوی حامی ناصر او مددګار شي. او یا الله د هغوی دغه دعوت او د دعوت او د تبلیغ دغه لار یا الله د ټول امت مسلمه دپاره او د ټولو کافرو دپاره د هدایت لار جوړه کړي. یا الله رب العالمین څومره علما
او عالمان او څومره مدارس چې په هغې کې درسونه کېږي، تعلیم او تربیت کېږي، یا الله په هغې کې د قرآن او د بخاري او د مسلم درسونه کېږي، یا الله د هغه مدارسو حفاظت وکړي، د هغه علماو حفاظت وکړي. یا الله ډېر علما په ناروا باندې قتل کړی شو، یا الله شهیدان کړی شو، یا الله د دغه خلکو لاسونه کټ کړي. یا الله رب العالمین، یا الله رب العالمین ته زمونږ حفاظت وکړي، د هر شر نه حفاظت وکړي، د ټول مخلوق د شرونو نه حفاظت وکړي. یا الله زمونږ د دې ملک حفاظت وکړي، زمونږ د دې ملک د سرحداتو حفاظت وکړي، زمونږ د دې ملک د ټولو ادارو حفاظت وکړي. یا الله دا کوم سیاسي ګډوډ چې راغلی دی، یا الله دا ملک ته نقصان رسوونکی دی، یا الله ته د دې ملک حفاظت وکړي. او یا الله هغه خلک زموږ مشران جوړ کړي کوم چې ستا نه یریدونکي دي، کوم چې د دې قوم خیرخوا دي، کوم چې د دې ملک خیرخوا دي. یا الله هغه خلک زموږ د دې ملک مشران جوړ کړي. یا الله رب العالمین دې ناسته مجمع کې چې دا کوم بوډاګان ناست دي، سپین ږیري ناست دي، او یا الله تا ته ترېنه حیا درځي. یا الله ته د دوی په عمرونو کې خیر او برکت واچوي، دوی له د خیر اوږد عمر ورکړي. یا الله دا کوم نوجوانان هلکان چې ناست دي، یا الله د دوی دا ژوند د خیرونو او برکتونو نه ډک کړي. یا الله کوم ماشومان چې ناست دي، یا الله د دوی صالح تربیت وکړي، دا په نیکه لار باندې راولي. یا الله کفر او عالمي کفر چې د دې نوجوانانو د ګمراه کولو دپاره مختلف قسمه څیزونه جوړ کړي دي، یا الله د دوی دغه دسیسې او دا څیزونه ناکام جوړ کړي. او یا الله امت مسلمه په هدایت باندې راولي. یا الله زمونږ مساجد دا په دین باندې آباد کړي، زمونږ هر مسجد دا د دین مرکز جوړ کړي. یا الله رب العالمین زمونږ د مسجدونو حفاظت وکړي. یا الله د څومره مسجدونو او عبادتخانې چې زمونږ دې ملک کې دي، که د هر چا دی، یا الله ته حفاظت وکړي، ته محافظ او نگهبان شي. او یا الله کوم مسافر چې بهر ملکونو کې دي، د حلالې ګټې وټې دپاره او د حلالې روزۍ د ګټلو دپاره بهر دي، یا الله ته د هغوی حفاظت وکړي. یا الله د دغه مسافرو حامی او مددګار شي. او یا الله دغه مسافر یا الله په خپلو مقصدونو کې کامیاب کړي. یا الله د حلالو ورله ورکړي، او یا الله د حرامو نه وساتي. او یا الله دلته د بچو حفاظت وکړي، دلته د کور والو حفاظت وکړي، دغه حلاله ګټه وټه مزدورۍ کې یا الله ته ورله برکت واچوي، ته ورله پکې خیر واچوي. او یا الله هغه خلک چې په پریشانۍ کې مبتلا دي، هر قسمه پریشاني چې یا الله ته پریشانۍ ختمه کړي. څوک مشکلاتو کې دي، سختو کې دي، یا الله د سختو نه ورله لار ورکړي، لارې ورته اسانې کړي. یا الله د چا چې بچي نشته دی، صالح او نیکمرغه بچي ورله ورکړي. او یا الله د چا هلکان نشته دی، صالح او نیکمرغه هلکان ورله ورکړي. یا الله د چا ودونه نشته، صالح او نیکمرغه ودونه ورله ورکړي. او یا الله رب العالمین زمونږ دې کلي کې په دې نږدې وخت کې چې کوم وفاتونه شوي دي، کوم مړي شوي دي او تله درغلي دي، یا الله مونږ دا ټول د هغوی ته سفارش کوو. یا الله زمونږ دا سفارش د هغوی باره کې قبول کړي، او یا الله د ټولو مغفرت نصیب کړي، ټولو له جنت الفردوس ورکړي. یا الله د ژوند خطاګانو ته معاف کړي، او یا الله د ژوند د نیک اعمالو پوره بدلې ورله ورکړي. یا الله قبرونه پرې وسیع او کلاو کړي. او یا الله زمونږ دا دعاګانې، زمونږ دا د روجې عبادات د دې اجر او ثواب هغوی ته ورسوي. یا الله رب العالمین څومره خلک چې هسپتالونو کې دي، کورونو کې دي، او په کومه بیماران دي، یا په دې حاضره مجمع کې ناست دي او ناجوړه بیماران دي، یا الله ته د بیمارۍ د راوستو والا وي او ته یې د ختمولو والا وي. یا الله ته دوی له صحتونه ورکړي، شفای کامله عاجله ورله ورکړي. او یا الله د چا په کورونو کې معاشي مسلې دي، د قرضونو مسلې دي، یا الله ته د ټولو معاشي مسلې حل کړي. یا الله ته د ټولو خلکو چې کوم قرضدار دي قرضونه اخلاص کړي، د هغې د خلاصي لارې ورله ورکړي. او یا الله رب العالمین زمونږ په دې کلي کې یا الله اتفاق او یووالی راولي. یا الله زمونږ دا کلي، زمونږ دا ټوله مجموع معاشره یا الله د بې اتفاقۍ نه وساتي، د افراطفرۍ نه وساتي. یا الله زمونږ زړونه یو بل سره یو کړي، زړونه یو بل ته نږدې کړي. یا الله رب العالمین د خیر او د عافیت فیصلې په موږ راولېږي.
عمر دراز ډاکټران دعا کې یاد کړئ یا الله ته عمر دراز در زر تر زره صحت ورکړي زر تر زره له شفا ورکړي نور هم دې کلي کې مونږ ته تا ته یا الله علم کې دي مونږ ته علم نشته دی زمونږ په کور کې دي په نورو کورونو کې دي یا الله ته ورله صحتونه ورکړي ته ورله شفا ورکړي یا الله د عافیت معامله را سره وکړي د صحت معامله را سره وکړي او یا الله رب العالمین څومره مسلمانان چې تا ته لاس اوچت کړي دي نن به یا الله په حرم کې به لاسونه اوچت کړي مسجد نبوي کې ستا په کورونو کې به لاسونه اوچت کړي مسجد اقصا کې به تا ته لاسونه اوچت کړي یا الله د هغه خلکو دعاګانو کې زموږ حصه وکړي او یا الله د حرمینو شریفینو حفاظت وکړي یا الله د عربو حفاظت وکړي یا الله د عربو د مالیاتو حفاظت وکړي د عربو د ادارو حفاظت وکړي او یا الله کم ظالمان کم عالمي کفر او مغرب چې دغه ځای کې ګوتې وایي یا الله د هغوی لاسونه د دغه ځای نه کټ کړي او یا الله ټول امتي مسلمه په لا اله الا الله محمد رسول الله باندې راجمع کړي او یا الله په دې ملک کې د قرآن د ښایسته د عدل او د انصاف نظام راولي او واقعي ریاست مدینه هغه په دې ملک کې راولي او دې نه واقعي او حقیقي ریاست مدینه جوړ کړي او یا الله زموږ د مشرانو زموږ د بادشاهانو د هغوی حفاظت وکړي او یا الله کومې کوتاهۍ چې کېږي هغه کوتاهیو ته معاف کړي او په نیغه لارې روان کړي د سودي معاشي نظام یا الله د دې ملک نه ختم کړي دا بې برکته نظام د دې ملک نه ختم کړي او یا الله زموږ د ټولو حفاظت وکړي وصلی الله تعالی علی نبینا محمد زما له طرف نه ټولو ته د اختر مبارکي ده او الله پاک نیک اعمال قبول کړي